او زه به کوشش کوم چې لس نیمو یولسله منګه ختم کو دعا وکړو. تاسو به په خپلو جماعتونو کې دیرو کې کوم ځای کې چې اوسېږئ نو یو خو به دای چې سهار پېشمنۍ وکړئ نو سبا به خوب نه کوئ. مونځ وکئ سهار تاسو به خپل جماعتونه ښه صفا کوئ چې کومو جماعتونو کې که د چا په دیرو کې نو هغه دیرې به ښې صفا کوئ ځکه تاسو له ځای درکړی دی ستاسو یې خیال ساتلی نو دا نه چې هر څه ګنده پرېږدئ یو داسې لاړ شي یو بل ته دا د امیرانو ذمه داري ده چې خپل کسان به اړم کړي او هغه ځایونه به ښه صفا کړي. بل به دایي چې په جوماتونو کې دیرو کې کورونو کې کوم ځای کې چې اوسېدلي یئ نو د هغه خلکو به شکریه ادا کوي. امیر به پاسي خلکو ته وایي تاسو زموږ خیال ساتلی دی موږ له قدر کړی دی عزت کړی دی څه چې تاسو بیا په خپله پوهېږئ نو د خلکو به شکریه ادا کوي که په پیر کې یئ او که په نورو کړو کې یئ ځکه تاسو سره احسان کړی دی ځای درکړی خیال یې ساتلی دی. پردې مو بندوې کلاو کا تیار کړي نو تاسو به خیال ساتئ د خلکو نو تاسو باید د خلکو شکریه ادا کوئ. من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د مخلوق شکریه نه ادا کوي هغه د الله شکریه هم نه ادا کوي. د خلکو شکریه ادا کوي. خپلو ملګرو کې خامخا ډېر راځي یو ځای ژوند دي نو که څه ترخه خبره راغلي د یو بل نه مو معافي وغواړئ ځکه د قرآن طالبان وایي او د قرآن طالب د شاعر الله نه دی نو که تا د یو طالب بې عزتي کړي سپکه خبره دې کړي د شاعر الله بې عزتي دې کړې ده نو د هغې معافي وغواړه چې الله دې زړه صفا کړي او ملګري یو بل ته زړه صفا کوي. تاسو به سهار چې مونځ وکئ خپلې بسترې به وتړئ سامان به وتړئ نو هغه بسترې او سامان که په جومات کې ږدئ که چا پسې ګاډي راغلي په ګاډو کې ږدئ هر ځای چې ږدئ خو سبق لا به دلته راځئ خپل ځای ته خپل ځای باندې به ناست دا نه چې تاسو لاړ شئ ګاډي کې ناست یې هلته نو یو ملګری به سبق له راغلي او دوه به هلته ناست دي ده ته به وایي الله شا به که نه ده پورته ځر ځمه ده باندې به سبق روان کړي نو ګاډو کې به نه کښېنئ تاسو خپل ځای له به راځئ او دلته به ناست یئ چې کله دعا وشي نو بیا به تاسو خپلو ګاډو له ځئ او بیا به ټولو ته اجازه دي. کوم سړی که بې اجازته لاړ بې مخکې لاړ هغه به الله محروم کوي د علم نه ځکه هغه څخه بیا د قرآن قدر نه چې قرآن هغه دوره ووایي او د اخري صورتونه دې نه پاتې شي یا مخکې رواني که ته ډېر مخکې ځې نو خو یو ګنټه به مخکې لاړ شي که نو مه ځه یو ګنټه مخکې نو ګاډو کې به نه کښېنئ دې خپل ځای له به راځئ دې خپل ځای باندې به ناست یې خپل قرآن به در سره یي خپل قرآن مجید ځان سره ترخ کې ونیوه او ځه خوند به هم کوي چې قرآن تا ترخ کې نیولی یا روانې د قرآن سره روانې نو خوند هم کوي نو قرآن مجید روان سره اړوي او په خپل ځای به ناست یي میل میاز کې مېلماني هغوی له به خیر د ځایونه ورکوي ضروري نه چې تاسو صفونو کې دغسې ځکه سبا له راشي انشاءالله ملګرو ګاډي کړي او د ډېر لرې لرې نه ملګري راځي شپې له دې ملګري نه راځي خصوصا زنانه شپې له دې نه راځي ځکه د شپې ځای نه ګڼئ نو بیا موږ ته مشکله یې او ګرانئ سهار چې پېشمنۍ وکړي ټول راوځي نو بیا د ښه په کلاره باندې پېشمنۍ چې وکړي را روان شي نو ښه په ټیم باندې راوځي واړه ګاډي نو پورې به ودرېږي دغه پل باندې به ورشي پورې به ودرېږي
غټ ګاډي په روډ باندې د سایډ ته ودرېږي انتظامی والی هغه خپل انتظامیه برابر کړي د کلي ملګري دي او ټول محنت کوي او ځان ګړی نو تاسو به همدغسې څنګه چې تاسو دا دومره ورځې تېرې کړې ډېرې په خوند او ډېرې په مزه په بله راته تن وي چې سږکال طالبان ته سره غوسه کېږي نه ما پخوا کمقل وو نو هغوی به کمقله کارونه کول موږ به ورته غوسه کېدو اوس هوښیاري په خپل ځای کېني خپل ځای ته راشي خپل سبق سره یې کاري نو موږ څه خشماشي خو پرې نه کوو چې هسې غوسې کوو چې هغوی د غوسې سبب نه جوړوي نو زموږ څه کار دی چې غوسه کوو نو تاسو الحمدلله قرآن وی د خدای کتاب وی نو اخیری راز به داسې نه ګوري چې ستاسو نه د چا بددلي پیدا شي ځکه دا کلی چې تاسو لاړ شئ د پنځپیر کلي ستاسو ډېر خدمت کړی دی الله دې آباد لري دا خوانشاه کلي کډې زیدا دره اسماعیل آباد د نورو کلو ستاسو ډېر خدمت کړی دی او طالبان چې لاړ شي دا خلک جاړي ورپسې وایي کلی خوشې شو نعمتونه لرل برکتونه لرل نو چې تاسو داسې اخلاق ښکاره کوي چې ستاسو نه بدلي پیدا شي نو بیا خوند نه کوي دویم دا چې موږ وړه دوره اته ورځې به کوو په 25 تاریخ به شروع کوو په 2 تاریخ به ختمو اته ورځې ده صرف او په هغه اتو ورځو کې ډېره فایده وي په هغې کې د قرآن کریم نچوړ د قرآن کریم فهم طریقه د مفسرینو د تفسیر طریقه هغه موږ بیانو د مفسرینو مقام حیثیت نو هغې له علماء هم راځي هغې له عوام هم راځي هغې له طلبا هم راځي نو هغې دورې له که فارغ یئ نو هغې له هم ځان راوڅوي هغه هم ډېره مفیده او فایدهمنه وي او د هغې نه بیا وروستو د مدرسو داخلې شروع کېږي نور کله به موږ 20 ورځې کوله 25 ورځې خو بیا به د مدرسو داخلې شروع شوې نو موږ به وایو طلباو ته تکلیف وي نو دې وجې نه هغه موږ مختصر کړه او وړه دوره هغه موږ اردو ژبه کې کوو د دې لپاره اردو کې چې د پنجاب والاو ته هم فایده ورسي د پنجاب ملګري راځي نو هغه په اردو کې نو په هغې کې هم شرکت کوي سوره فجر